دلته زمونږ مخکې کوم پیجونه چې جوړ شوي دي ایریا مو پکې پاس کړی وسئ د هغې پیج ته بیا راشو زه او خپل ایریا هغې کې استفاده کوي یا نوی پیج اخلي یا هماغه کې استفاده کوئ مونږ پیج کې څه مشکل نه لرو بس دی مشکل شی ورکوي ولې نه رن کېږي دلته چې لاراول ډیولپمنټ سرور سټارټډ صحیح ده چې سټارټډ شو خو بیا سټارټ کې پرېږده و سټارټ حالت کې مخکې ما سی کلیک کړی و که نه دې ته سټارټ نه وځي ښه اوس په دې برخه کې موږ دلته اباوټ دې ته مو لینک ورکړی اباوټ بل یو پیج موږ سره مای انډیکس هغې ته به تبدیل کړو ټمپلیټ خو شته مین ماسټر کې موږ دلته جوړ کړو کنه اوس دا بل اگزامپل چې دا موږ سره مای انډیکس موږ دې پیج ته راځو غواړو چې دې کې دا کومه ایریا چې موږ پاس کړې ده دغه فاریش موږ دې کې ویلو صحیح ده کوم پیج موږ سره تاسو د دې ویب کنفیګ دلته موږ راوټ نیم بدل ورکړو مای انډیکس دلته هم تاسو سره مای انډیکس په نوم باندې یو پیج دلته دغه پیج په دې کې فاریش موږ مخکې ویلو کنډیشنل سټیټمنټ کې د دې نه مخکې موږ دلته اف کنډیشن معلومو کو چې تاسو ساده وریبل دلته رالیږئ په کوم کنټرولر کې موږ ورته چې مای انډیکس د کنټرولر نیم هم ذکر کړئ هلته ما انډیکس او بل ته موږ ټایټل استولو صحیح ده ویتسن دلته اوس کو چېرته موږ دې کې کنډیشنل سټیټمنټ زموږ نن درس شوی دی کنډیشنل سټیټمنټ په لاراویل کې شی دی موږ سره دا هغه برخې دي چې موږ په دې باندې اف کنډیشن دا ساده موږ پی ایچ پی کې مخکې ویلي دي خو دې کې د استعمال طریقه دواړه سیم دي مشکل نه ورکوي په دې کې یو برخه اضافه راځي چې کله تاسو دې کې قوسونه نشئ ورکولی هغې لپاره بیا موږ څه کوو اینډ اف ګوره دا اولنی حرف چې کوم شروع کېږي اف بیا اینډ مخکې راځي بیا اف وروسته راځي ټول کې همدغه شانتې یوه سلسله ده سیکشن اینډ سیکشن صحیح ده امټي اینډ امټي دا ټول لپاره دغه مرحله دلته تاسو تعقیب کړئ څنګه چې موږ فاریش لوب استفاده کوو اینډ فاریش لوب صحیح ده اینډ همیشه لپاره مخکې راځي دا یو سلسله ده دی خپله اوس که چېرته موږ دلته دغه اټ د ریټ اف موږ استفاده کوو نو دې کې موږ وایو چې تاسو دغه ټایټل معلوموئ چې دا ټایټل خو امټي نه دی خالي خو نه دی که چېرته خالي یو بل میسج راکړو که چېرته خالي نو بیا د خپل همدا میسج دلته ورته وښیي نو دې لینت موږ معلوموو یا تاسو دې حروف چې دا کاونټ کوئ ټایټل اس ټي آر لینت صحیح ده دغه قوس فنکشن کې موږ دلته څه استفاده کوو ټایټل کو چېرته دا ګریټر دین 0 شو صفر نه لوي نو بیا څه وکړو همدا خپله ټایټل دلته وښیه صحیح ده د دې داخل کې اوس د دې اف چې د دې سلسله ته بند نه کوي چې دا تر دې حده پورې اینډ
اف تر دې حد پر قرار لري. دا یو رینج دی د کوډ لکه موږ څنګه قوسونه ورکړو. قوس موږ ته اسانه مطلب باید چې داسې کړی اوس د سلسله بدله کړې کېدای شي قوسونه د دیو سره ټکر کې راځي نو ځکه دغه برخه دی نه سکیپ کړی دی لرې کړی نو موږ دلته څه کوو دغه سټارټ مو واخیستو اینډ مو دلته اف ته راوستو. اوس په دې کې ایلس که چېرې تاسو دې کې استفاده کوئ بیا موږ دلته ایلس نو د دې اینډ اف هم موږ دلته ورکړی دی او اف سټرکچر هم دلته راوستو زموږ دا نه دی پکار دلته ایلس کې صرف تاسو دغه برخه راولئ او دلته د دې ایکو کې ورته ولیکئ چې تاسې یا سمپل میسج دلته ورکوو. دلته بیا ایکو ښودلو لپاره ټیکسټ ته بیا ایکو ته ضرورت نشته وریبل موږ ایکو کې ضرورت لرو. نو دلته موږ څه لیکو ورته ټایټل از امټي صحیح ده. دا سمپل میسج شو او دلته چې کله اف کې دغه ګریټر دین 0 دلته به دغه میسج تاسو دلته ښیي. اوس دا کوم فارغ چې دی دا تاسو کمنټ کړئ کنټرول کې کنټرول سی شارټ کټ د کمنټ لپاره. ښه دا یو ځل بیا ریفرش کوم ایرر پته لاړم. टाइटल सही नहीं है टाइटल स्पेल सही नहीं है सही مای فاس لاراول سي دا کو چیرته دغه ټایټل ته موږ سره ویب سایټ کنټرولر دا دلته امټي کو ټایټل از امټي سي د یو میسج به تاسو ته وګورئ. کو چیرته به السف نه زیاته استفاده کوو دا یو لنډ مثال صرف تاسو د اف او السف د کنډیشنل کې طریقې وپېژنئ. کار هم ډېر کړی سی پلس پلس او پی ایچ پی او د ټولو کې صرف د دې سټرکچر سره ځان مخته کوو. کو چیرته بیا وایي دلته السف ته ضرورت راځي @else if صحیح ده. دلته دا سپیس نه لري د سی پلس پلس سره د او سی شارپ الته سپیس موجود دی دې کې موږ سره سپیس نشته السف داسې استفاده کوو. پی ایچ پی کې هم نشته موږ سره او لاراویل کې هم دغه @ساين اضافه کېږي. اوس دې کې موږ رینج معلوموو که چېرته دا str لین دا ګریټر دین 0 او اینډ بیا انتخابوئ که چېرته دا لیس دین د څونه و رینج که چېرته د دې حروف د 0 نه او تر 10 پورې نو د دې لینت موږ ته راکړه ورته وایي چې دا چېرته 10 و the title length is super the between 0 to 10 say the range کې موږ سره اوس کو د دې حروف موږ د تشمارو یا ګورو چې کوم دا اوس هغه ولنې حالت کې موږ ته څه راکړي د دې ټایټل ریزلټ راکړي صحیح ده. او د دې حروف تاسو کاونټ کې څومره دي دا اوس د لاسو نه کېدای شي اضافه ځکه دا لینک موږ کرانه کوم ګوره دا 2 15 او د زیات دي موږ سره او ځکه سپیس هم دي ساده اوبه ته نه اډ کو څه څنګه نه اډ کو ان اف صرف یو اند اف لګي نور ال سی په څه تا برخه سي. اوس په دې کې موږ چیرته دا د شروع نه کوچنی تر شلو پورې راشي 0 نه لوی شو ان استرلین د شلو نه کوچنی څو دی اوسه نو له سپیس چې ورسره وشمار به زیاتي کنه نو اوس به دې سره مونږ دا 25 کوو باید مونږ ته همدغه کنډیشن کې دلته راشي کو اف چې کوګور د 0 نه لوی استر لین دا ټایټل چې دا د 25 نه کوچنی وي نه ایکول معنا نه ورکوي 13 شپې
اوس دې کې د اولنۍ برخه شی دا مونږ میسج کې دا راځي که نه اولنۍ ښه اوس موږ سره په دې کنډیشن کې اولنۍ ټرو کېږي نور بیا سکیپ کېږي کله چې یو دانه ټرو شي ایل سیف کې دا قانون دی که نه هماغه کنډیشن رن کېږي نور بیا په نظر کې نیسي بیا سکیپ کېږي لاندې اینډ سیکشن ته راځي اوس که چېرته موږ دا ګریټر دین زیرو دغه مرحله موږ دلته استفاده کوو ایس برخه هم ترې وویسته دلته به د دې کاونټ هم سره تاسو راورشي دا دې سره کاونټ کې ډاټ دا ایس ټي آر لین د دې کاونټ موږ د دې ریزلټ هم ښودل غواړو صحیح ده چې ټول حروف تاسو ته وشمېري دا ټول 22 دي 1903 سپیس کې راځي دلته بټوین د دې تر حده پورې شو که چېرته ایل سیف زیات استفاده کوو همدغه طریقه باندې موږ مخکې ځو خو هغه کنډیشن سره کې ټرو کېدل لاندې ځکه نه راتله صحیح سټیپ بای سټیپ لکه تاسو چې ولیډیشن کې دلته استفاده کوئ که چېرته ټکسټ باکس نل و یا بل ټکسټ باکس چې کوئ ورپسې بل چې کوئ هغې لپاره موږ بیا ایل سیف د دې نه استفاده کوو ولیډیشن په خاطر باندې ښه بله برخه موږ دلته که چېرته یو ارې شکل وي یا یو وریبل تاسو دا ګورئ چې دا که چېرته ایم ټي وي د هغې ریزلټ تاسو درکړي صحیح ده بغیر د اف نه ګورو که چېرته دا اف موږ دلته نه استفاده کوو @empty که چېرته موږ دا استفاده کوو دې کې وایي چې تاسې هغه ریکارډ دې کې وګورئ ډاټ ساین ټایټل وکړه موږ سره نو بیا دې کې یو میسج تاسو دلته ورکړئ مثلا نو چې ټایټل از empty اوس خو امټي نه دی تاسو سره به د دې خپل ریزلټ ته ښایي که نه که چېرته امټي نه نو موږ د دې ریزلټ وایو چې دې کې تاسو وښایي اوس خپل ټایټل دلته ښایي صحیح ده اوس که چېرته موږ ویب سایټ ته راځو ویب سایټ کنټرولر ته او دغه برخه تاسې نل کړئ بیا به دلته د دې میسج ټایټل از امټي که چېرته ډیټا نه وي به یوزر داسې میسج واخلي چې نشته هغه خالي صفحه کې څه وي میسج ورکول ضروري دی ورته او که چېرته د ارې لپاره دا استفاده کوئ اوس دغه امټي چې موږ دلته استفاده کوو نو د ارې حالت تاسو ته ګورئ نو هغې د امټي پر ځای دلته څه لیکئ انلیس صحیح ده او دې کې تاسو به یې میسج ورکړئ دواړه یو لپاره یو شان استفاده کېږي سمپل وریبل یا ارې لپاره که چېرته موږ ارې دلته استفاده وګورئ تاسو دغه انلیس دی دا د ارې په داخل کې دلته راولئ داخل کې نو دلته د باندې دلته ښیو ارې از empty کنټرول کې کنټرول یو بیرته ریورس کمنټ د ختمولو لپاره دغه شارټکټ موږ دلته لیکو ها که چېرته وایي په ارې کې ډیټا دلته نه وه اوس ارې شکل ډیټا تاسو دې کې پاس کړئ ارې موږ سره نیمز کې موجود دی که یو سمپل وریبل دی ګوره دلته دا ټایټل چې دی ساده وریبل دی ارې نه دی بل موږ دلته ارې اخیستی دا نیمز چې دی دا تاسو دې ځنه پاس کړئ ما انډیکس ته ډاټ ساین اوس دا ارې دلته چک کړئ که چېرته ډیټا دې کې موجوده نه دا میسج به راکړي که چېرته ډیټا دې کې شته بیا لاندنی لوپ دلته کېږي صحیح مخکې به ځي اوس ارې کې ډیټا موږ سره شته نو دا موږ دلته نل کړو صحیح ارې از empty ټایټل از empty صحیح دواړه حالت کړو بله برخه موږ دلته څه ویلې ده
asset که چېرته یو وریبل دلته موږ سپیل دلته مسټیک وکړو مثلا یو نوی وریبل دلته تاسو بل معرفي کوئ دا تاسو ګورئ که چېرته وریبل دقت لپاره تاسو دا چک کوئ چې دا وریبل شته که نشته ډیټا پکې شته که نشته نو موږ دلته څه استفاده کوو ډاټ ساین مای نیم داسې یو اضافه وریبل کنټرولر نه کوم ډیټا پکې نه ده راغلی کوم وریبل ما نه ده اخیستی او دا ما دلته واخیستو نو دې لپاره موږ څه شي میسج ورکوو there is no data there is no data say دا وریبل د کنټرولولو لپاره کله چې دا یې کوکو کنه دلته هغه وخت ډاټ ساین my name سي دا بل ته کنټرول کو چېرته موږ دلته my name څنګه راغی asset and asset کو چېرته همدغه وریبل موږ دلته شو کوو دلته به تاسو ته داسې یو ایرر راځي چې وریبل اخیستل شوی نه دی خو دلته به تاسو ته ایرر راځي نو د هغې د کنټرول په خاطر باندې موږ دلته داسې وریبل د چیک اپ لپاره دا دلته اخلو مثلا ډاټ ساین نیم اوس کو چېرته موږ صحیح نیم ورکوو اوس د میسج هم بدل کړو دلته دا my name چې دی دا ویری دی موږ سره دا تاسې او دا به چک کړو دا هم بیرته ټایټل کو چېرته صحیح وکړو ډیټا یې شو کړو دلته صحیح ده دا array is empty دا په نیم کې نشته دلته موږ سره ډیټا دا ټایټل نه دی دا مونږ سکپ کړی سی دلته میسج ورکول ضروری نه دی اوس دلته صحیح مونږ چې دې کې ډیټا شته اوس ډیټا کو چېرته وریبل غلط و هغې لپاره ما شانته میسج ورکړو دلته وایي چې دغه ډیټا دې کې شته نو دا به موږ ته ایکو کا میسج ورکول ضروري نه صرف ډیټا تاسو ته ښیي او که د دې په داخل کې تاسو امټي چې کوئ دغه اسټ نه بعد بیا دلته دا کنټرول ایکس کوي بیا دلته وښیم صحیح ده دلته بیا به تاسو ته شو شي دغه میسج امټي او که چېرته د ایرې د چک کولو لپاره موږ ډیټا چک کوو نو انلیس دا به استفاده کوو دا یو څو وریبل وي کنډیشنل نو دا برخه موږ دلته په اسانۍ سره استفاده کوو چې صحیح پاس دغه امټي اسټ او انلیس او اف کنډیشن دا مخکې موږ دې تر سره کړی اوس که چېرته موږ د دې سلسلې ته راشو فار ایچ فار ایلس هغې برخې ته راځو کو فار ایچ موږ دلته استفاده کوو د دې صحیح د استعمال طریقه موږ څنګه استفاده کوو فار ایچ اینډ فار ایچ څنګه دلته هغه وریبل به راځي کوم چې ډیټا کلیکشن دی ایز آیټم ته به کنورټ کې بل وریبل ته د کنټرولر نه موږ ته په کوم وریبل کې ډیټا راځي ورته چې دا نیمز کې راځي دا تاسو راواخلئ او دلته یې شو کړئ دغه کانسیپټ بیا په سی شارپ کې هلته بدل دی دې خو یې وریبل دی هلته ډیټا ده دې کې موږ ورسره غلطي وي چې کوم یو اوس موږ د سی شارپ په طریقه ځو که د پي سي په طریقه دغه برخه به په ذهن کې نیسئ اوس دلته وایي چې آیټمز راځي دا آیټم دلته موږ یې کوو څنګه کوو صرف سمپل تاسو ډاټ ساین آیټم چې دا تاسو یې کوو چې فار ایچ مخکې مو ویلي وو دلته به تکراري تاسو دلته دا راشي اوس پکې ډیټا نشته نیمز که چېرته موږ دغه ډیټا لپاره په دې فار ایچ کې غواړو چې د دې لپاره دغه انپوټ ټایپ ټیکسټ باکس او ملټي ډیټا تاسو انټر کوئ هغه برخه دې کې موږ راوستلی شو ګورئ دلته تاسې دغه نومونه سره بیا ډاټ کې دی انپوټ
input type text او دې کې کلاس تاسو کال کوئ form dash control د نمونو پر اساس باندې دلته تاسو غواړئ چې د ټیکسټ باکس هم دلته راشي او بل برخه تاسو دا باید لاندې برخه ته راولئ BR په شکل باندې دا هغه وخت کې دغه سلسله مونږ استفاده کوو کله چې سبجیکټ مارکس تاسو یو کلاس ته رسوئ ډېر سټوډنټس دي کلاس تاسو انتخاب کوو هغې ته به نمونه راځي دا ټیکسټ باکس کې به ورته مارکس انټر کوئ کریکشن دې ته وایي څنګه فارج کې به اکثره وخت فار لوپ کې فارج کې هغه سلسلو کې موږ دا شین دلته راولو دې ته ډیټا سیټ هم ویلی شي چې ډېره ډیټا په یو دم باندې تاسو ته سټور کوئ ټیبل کې خو تاسو هلته یو کالم ورکړی که نه سبجیکټ مارکس سټوډنټ آی ډي ایئر او منت راځي هلته ډیټ راځي ټیچر آی ډي راځي دغه ټول هلته یو راځي د دې نه چې کلیکشن جوړو په لوپ یې جوړو هغه لوپ دې طریقو ته هلته راځو بله برخه دې کې فارج کې نور داسې خاص برخه موږ نه لرو دې کې به د لوپس خپل وریبلې دي لاست فرست او انډیکس اټریشن دغه برخه موږ دې کې راولو که چېرته موږ د دې فارلس نه اوس بل لوپ ته راځو دغه ایچ فار ایلس صحیح ده په دې فار ایلس کې موږ ته ایم ټي چې دا اټومیټیک تاسو ته درکړي که چېرته ایم ټي وي بیا دې کې تاسو میسج ورکړئ دیر از نو ډیټا صحیح ده دا د میسج د شو کولو لپاره د نور سیم کانسپټ چې دلته تاسو استفاده کړی دی همدغه ایچ د دې ځای نه به کاپي واخلو او دې سره یې ورته راولو صحیح نور سیم د هغې سره and for each and for else صرف د empty message شو کولو لپاره دا استفاده کیږي فرق صرف همدا دی دلته موږ سره که چېرته موږ د دې جداوالی راولو نو دلته به دواړه لوپ به موږ سره ښکاره شي صحیح ده اوس که چېرته دې کې موږ سره څه شی وي ډیټا موجوده نه وي بیا به څنګه کېږي پاس میسج نه ورکوي لاندې میسج دلته راکوي اوس د پاس برخې لپاره موږ هلته میسج چې دلته ورکوو دلته د لوپ په داخل کې موږ ته میسج راکوي تاسو دلته وګورئ فرق لري که نه امټي د لوپ په مابین کې دی که چېرته موږ انلیس استفاده کوو د دې نه بعد انلیس او دلته به دغه ډیټا چې دا تاسو چک کړئ کې دواړو لپاره به یو شانته شي که نه موږ سره اوس دلته for each there is data صحیح ده د هغې میسج هلته باندې دی د هغې فارج لپاره انلیس ما بیل به استفاده کوو انلیس هر ځای کې استفاده کولی شي د فارج لپاره خپل میسج لري صرف دغې فرقونه دي دلته موږ سره باید په دې فرقونه موږ پوه شو کوم ځای کې څرخه موږ استفاده کوو اوس د دې ډیټا چې دی دلته اټومیټیک تاسو دلته د دې یو ریزلټ تاسو ته په شارټکټ کې دلته درکوي داخل کې میسج تاسو درکوي صحیح ده او دلته مخکې چې کوي بیا وروسته فارج ته راښکته کېږي بیا هلته ډیټا تاسو ته راځي رن کېږي نه دا امټي چې لري خو اوس به ایرر تاسو درکوي دې کې وایي چې اټومیټیک امټي شته دی دې کې دا تاسو رن کړئ فارل سره امټي خامخا وي بل لوپ دلته موږ لرو که چېرته یو سلسلې موږ دلته پرنټ کول غواړو مثلا وایل د وایل لپاره که چېرته موږ وایو چې کنډیشن چک کوو که چېرته ډالر ساین ډالر آی ایکول ټو 0 نه سټارټ اپ صحیح ده اوس دې کې وایي چې که چېرته دغه ډالر آی ګریټر دین د څونه وي د لسو نه وي او بیا تاسو د دې دغه ډالر آی ریزلټ چې دا تاسو ایکو کې صحیح ده ډالر آی پلس پلس هم ایکو کېږي هم به پلس کېږي دې کې اوس د دې ریزلټ څنګه ګورو وایل لوپ کې څه وایي less than or greater than
ګریټر دین راځي که لیس دین راځي ته کنډیشن ته وایه هلته ګریټر دین چې موږ ولګوو لا تنهي لوپ ته تبدیل شو صحیح ده کنډیشن ټو کېږي نه بریک کېږي نه همداسې رن حالت کې پاتې کېږي او موږ چې لیس دین چې د هغې نه زیات شو بیا دا بریک کېږي هلته موږ سره لوپ به قطع کېږي فالس کېږي به که د دې داخل کې موږ دلته بي آر ولګوو نو HTML لیکل خو موږ سره ساده خبره صحیح ده اوس همدغه لوپ موږ په فار کې څنګه جوړو فار د فار لپاره ډالر ساين انیشلایزیشن دلته ډاټ کاونټ څه شي انتخاب مثلا همدغه نمبر چې تر لسو پورې لیس دین او دلته چیک او ډالر آی پلس پلس او دلته سیمپل به د لوپ چې موږ کله استفاده کوو همدغه آی چې دی د دې لپاره هم استفاده کولی شو دا صرف یو تکراري درس و مخکې مو زده کړي وو اوس یې تکراري دلته مرحله مثلا په لاراویل کې موږ کنډیشنل سټیټمنټ نه کوم برخه استفاده کولی شو اضافه درسونو کې موږ سره هغه وریبلز اوس د لوپ خپل خاص وریبل لري سلسله کاونټ کوو سلسله ګورو 1 2 3 دا نمبر باید ورکړي یا انډیکسینګ ورکړي انډیکس نمبر 0 نه شروع کیږي په هر یو انډیکس باندې یو ویلیو موږ څنګه پیژنو دا لوپ وریبلز ورته وایي د لوپ وریبل موږ په فارلس او فاریچ کې د استفاده کوو چې دغه نور برخه به ختم کوو صرف دغه دی پر دومره نه وخت نه دلته وګورئ کله چې موږ دلته لوپ استفاده کوو نو د لوپ د راوستلو لپاره ډالر ساين لوپ بیا دلته لیکو انډیکس صحیح ده د دې د انډیکس نه استفاده کوم دغه لوپ ځان سره دغه بای ډیفالت دا وریبل لري دلته ځکه مې لوپ لیکو لوپ ډاټ به انډیکس ته داخل شم که چېرته مو غلط کړی نه په همداسې دی اوس په دې کې ډیټا نشته دی موږ سره ډیټا بیرته دې ته انتقال کوم ډاټ ساين لوپ ډاټ انډیکس لاراویل او دا په فاریچ کې موږ استفاده کوو صحیح ده موږ سره دلته وګورئ یو بل مشکل خو باندې دلته موږ سره انډیکس د قوسونو به هم د باندې نیولې هم دغه وجه وي صحیح ده ډاټ دې سره کنکټینیټ کوئ مثلا 0 2 د یو نمبر تاسو درکې 0 1 2 3 4 صحیح ده اوس کو سلسله راولو اټریشن هغه استفاده کوم همدغه بدل کې صرف دلته خاص نمبر راوستي دی انډیکس نمبر راخلي موږ دې کې به دې کنډیشن څنګه نیسو ورته یو چې ګوره دې انډیکس فائدہ څه ده اف موږ چیک کوو کنه دې کې اف په دې اف کې موږ کو چیرته ډالر ساين د دې دا کوم لوپ چې دی صحیح ده دغه انډیکس مساوي د څو سره شو ورته چې دا د 3 سره شو نو بیا موږ څه کوو د دې یو ریزلټ حاصل ته ایکو کوي ورته چې دا یو شرط ټاکي ورته چې 3 سره مساوي شو دغه نوم دلته مشو کوم د نو شو کولو لپاره موږ تل څه استفاده کوو تر دې هر پورې بریک نه استفاده کوو او یا کنټینیو چې جمپ ویل ته موږ په لوپ کې دا وایو کنه نو دغه برخه به دې کې شرط کوو که چېرته به تاسو دې کې صرف سمپل میسج ورکول ورته چې دا yes this name I want که چېرته د دریم انډیکس سره مساوي شو موږ سره دریم اکبر دی یا ورته چې د اکبر پر ځای به ته څه ولیکه نوم ورسره کامل کا اکبر خان ورسره یو ځای کې کنکټینیټ کا صحیح ده داسې مرحله مالته خو دې شو نو بیا موږ دغه نیم دلته نه راخلو مثلا دغه بیا ډاټ خان ورسره اضافه کړو که ایرر ته لاړ نشي اوس ښه مشکل په څه شي کې دی دلته وایي چې
index and for each one ګوره end if مونږ لګولې دلته of the F honest. if مونږ سره نشته څه ده at the rate end if نو مونږ سره بدلته څه راځي مخکینه نوم سره راغی دا یو اضافه والی ورسره بل شي راوځي شي نوم بدلوي شي انډیکسینګ باندې سرچ کوي شي په نیم باندې سرچ کوي شي کو چېرته مونږ راسن دلته په نیم سرچ کو به انډیکس ضرورت نشته به دا نیم ډایرکټ اکول ټو دا به تاسو ته شو کوم صحیح ده آیټمز دلته به تاسو ایلس ورکه اند دلته مله کوي چې هغه اکبر سره یو ځای نه کی دلته ان فور ایچ په دې ځای پورې صحیح ده دلته به تاسو at the rate else اوس به غنوم چې کو چې کوم تکرار نه غواړو دا وال تمام ستاسو سره صحیح شو خا انډیکس موږ دلته وای اوس وای چې اټریشن سلسله څنګه وای د دې انډیکس پر ځای ته څه لیکو مونږه iteration مخکې د 0 نه سٹارټ وو اوس به تاسو ته 1 2 3 4 and 5 سي مخکې 0 اوس که چېرته مونږ دلته چې iteration نو مونږ ته فرست او لاست وخایي سي د یو فار ایچ کې اولنې الیمنت او اخري الیمنت مونږ ته وخایي هغه لپاره موږ د څه استفاده کوو ډاټ کاونټ د دې لوپ کاونټ هم استفاده کوي شو لوپ کاونټ دا هم استفاده کوو دا و تکراري هغې سره راځي موږ سره ټول 5 الیمنټس دا باید موږ اخر کې بیل ځکه وخایو لوپ نه باندې څه یا داسې کوو ګوره دغه لوپ کاونټ چې دی لوپ داخل کې کار کوي که نه چې تکراري رانه شي د دې لپاره څه اخلو دلته تاسو یو وریبل واخلئ هغې نه به یې دې کې اساین کړئ هغه به بیل دلته وخایي ټول لوپ کاونټ او بل برخه فرست او لاست دلته خو ورته چې د فرست الیمنت دلته څه د موږ سره صرف فرست او لاست د دې اولنۍ موږ سره زاهد دلته دا به راواخلي دا هم یو انډیکس دی او لاست موږ سره څومره دی 5 دی که نه هلته لاست به موږ سره وسیم راځي صحیح ده هغه برخه به تاسو ته صرف هغه ځای کې تغیرات راوړي دا د لوپ موږ سره هو خلاص شو یو بل برخه پاتې ده ریمینینګ